بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلامی کال دغه دومه میاشت سفر المظفر په دغه میاشت کې د خلکو څو باطل او غلط نظریات او عقاید دي. دغه میاشت خلک د شرونه د جاهلیت زمانې نه منحوسه ګڼي، بې برکته یې ګڼي او دا وایي چې دغه میاشت کې مصیبتونه، بلا او داسې شی چې هغه د انسانیت مزاج خلافي دا په دغه میاشت کې راځي. نو بیا دا خلک یو نیک کار، یو ښه کار، یو اهم کار د یغه افتتاح په دغه میاشت کې نه کوي. دا وایي چې دا میاشت بې برکته ده، دا میاشت منحوسه ده او داسې د نکاح چې کوم پروګرامونه دي هغه هم په دا میاشت کې دوی نه اټینډ کوي. دا وایي چې دغې وجې نه دا د مونږ کار، دا د مونږ خوښي، دا د مونږ اهم کار دا دغې میاشتې د وجې نه دا بې برکته کېږي هم او داسې منحوسه کېږي هم. حالانکې د دغې خبرې د شریعت سره هېڅ تعلق نشته او د افسوس خبره دا ده چې دا نسل در نسل دغه نظریه، دا عقیده په خلکو کې پیلاویږي. څومره باطله عقیده ده، څومره باطله نظریه ده، خو شریعت هیڅوک په داسې میاشت کې د یو عمل نه هم نه ده منع کړی. بلکې که څوک د نکاح پروګرام کوي یا داسې اهم کار وي هغه په هره میاشت کې کولی شي. نو داسې د شریعت طرفه نه کله هم په یو میاشت کې پابندي نشته. که چېرته دا میاشت منحوسه وای، په دا میاشت کې مصیبتونه را نازلېدلی یا بلاګانې را ټیټېدلی، نو شریعت به کله خامخا څوک منع کړی وای. او بله خبره دا ده چې که چېرته یو کس په دغه میاشت کې نکاح وکړي یا داسې په دغه میاشت کې د یو اهم کار ابتدا وکړي او بیا مخته د انسان ته په دا کار کې نقصان ورشي یا تکلیف ورسیږي، بیا دا سوچ کوي، بیا دا خبرې کوي چې دا کار ما شروع کړی و په دغه میاشت کې دغې وجې نه دا د ما کار بې برکته شو، دا د ما کار ته ما ته نقصان ځکه راورسېده چې دا ما په هغه میاشت کې شروع کړی و. حالانکې دا خبره بالکل غلطه ده. فی نفسه یو کار دا منحوس نه ده، یو میاشت دا منحوسه نه ده، خو اصل بنیادی وجه دا ده چې یو سړي ته تکلیف ورسیږي هغه د ده ذاتي مسله ده، هغه د ده ذاتي وجوهاتو په بنا باندې یو انسان ته تکلیف ورسېدلی ده. د دغې میاشتې د هغه کار په نحوست کې یا بې برکتۍ کې یا په تکلیف کې نقصان کې هیڅ دخل نشته. ټولې میاشتې برابرې دي، په یو میاشت کې هم نحوست نشته. حالانکې دا د دوی غلط سوچ، دا د دوی غلطه نظریه، غلط خیالات دا بالکل بې باکه دي، بالکل بې فایدې دي، د شریعت سره د دغې هیڅ تعلق نشته. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم څو صدۍ مخته د دغې نظریاتو، د دغه باطلو عقایدو تردید کړی ده او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا عدوه ولا سفر ولا همه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د باطلو عقایدو، د باطلو نظریاتو تردید کړی ده. داسې د الله تعالی د حکم نه بغیر یو بیماری بل چاته په خپله ورله کېدل، بل چاته ورسېدل، دغه عقیده لرل هم باطله ده. ولا سفر او داسې د سفر میاشت منحوسه ګڼل دا عقیده لرل دا هم باطله ده. او درمه ده ولا هم او داسې بدفعلي او بدشګوني والا عقیده چې کومه ده دا هم باطله ده. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د داسې غلط نظریات او د داسې غلطو عقیدو د سر نه د دغو تردید کړی ده او داسې د باطل نظریات نبی علیه الصلاة والسلام ټولې په پښو لاندې کړي دي. دغې نه دا معلومه شوله چې یو نیک عمل که یو سړی کوي هغه که په کومه میاشت کوي د دې لپاره صحیح ده. یو میاشت یا یو عمل په دا کې نحوست نشته. که چېرته یو سړی نیک عمل کوي هغه د دې لپاره د برکت والا ذریعه ده او د دې لپاره د نحوست والا ذریعه نه ده. او که چېرته یو سړی غلط کار کوي، د ګناه وال کار کوي، د دې لپاره د نحوست والا ذریعه هم جوړیږي او د دې لپاره د بې برکتۍ والا ذریعه هم جوړیږي.